عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک لراله د الله پیغمبره ما د قوم امام جوړ کا قال انت امامهم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویزا ته د قوم امام شو. بیا ورته فرمای وخت دی به ازوفه د کمزور اقتدا کوا، یعنی د کمزور کسانو پکې رعایت او خیال ساته. امام ته دا هدایت دي چې دونه وګد موز بنه کوي چې ستا په سروسته چې کوم دي نوجوانان ولاړ دي هغه به تا پسې موس کوي نه، ستا په سروسته مریضان به هم ولاړ دي، بوډاګان به هم ولاړ دي، کمزور خلکو رعایت به کوي، د ځوانانو او د قوي کسانو رعایت به پکې نه وي. نو دیو جنا رسول الله مبارک فرمای وخت دی به ازو فهم، یعنی مختصر موز ولا کا واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا، او دویم وای داسې مؤذن ولا مقرر کا چې هغه په اذان ملي د خلکو نه پیسې نه علي. اوس دا بیل مسله ده چې په اذان مالی اجرت دا غستل جایز دی او کنه دی، دې ته ویل کېږي اجرت علی الطاعات. امام مالک، امام احمد ابن امام شافعی رحمه الله هغه اجرت علی الطاعات ته مطلقاً جایز وي، دا جایز دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي چې اجرت علی الطاعات دا مطلقاً ناجایز، یعنی په امامت مالی یا په درس مالی یا په اذان مالی دا چې دا د خیر کارونه دي په دې مالی اجرت غستل امام احمد ابن حنبل رحمه الله وی بالکل ناجایز دي. امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک کې په دې مالی د علماو دوه ډلې دي. متقدمین علماو د دې د عدم جواز قول کړو، متأخرین علماو هم د جواز قول نه دی کړی، خو متأخرین علما وایي چې دا ضرورت دی او دون اهم ضرورت دی که دغه ضرورت دا ملحوظ نظر نشي نو بیا به ګوره اسلام منهدم شي. ځکه چې څونه زمانه وړاندې د خلکو ضرورتو کې اضافه راځي نو چې څوک د دین خادم دی خامخا ضرورت لري. اوس که د هغه نه اجرت علی الطاعات باندې ته په عدم جواز فتوا ورکړي نو بیا به خلک امامت هم پرېږدي، تدریس هم پرېږدي، د مؤذني به هم پرېږدي، نو بیا به دا نیک کارونه خلک پرېږدي، نو بیا به دا خلک چې دا کارونه پرېږدي یعنی اهل خلک به دا کار، نو نه اهل خلک به بیا دې لاره راځي، صاحب ثروت خلک، مالدار خلک هغوی به راځي دا سټونه به والي، نو هغوی سره به د دې د کولو اهلیت نه وي، دې وجې نه به فساد جوړ شي. نو متأخرینو ائمو د دې د جواز فتوا نه ده ورکړې، متأخرینو احنافو د دې ضرورت ملحوظ نظر ساتلی دی او د هغې متعلق چې کوم دی د اغستلو فتوا ورکړې دې ته اجرت علی الطاعت وایي. دلته رسول الله مبارک د عدم جواز قول نه دی کړی، الله پیغمبر صحابي له مشوره ورکوي. عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنہ یعنی داسې مؤذن ولا مقرر کا ځکه چې کمزور کسان ورته وی چې رعایت کوي. کمزوري په دوه قسم دي، یو هغه کمزوري دي چې کوم کمزوري کسان جسمن کمزوري دي تاسو به سب کې ودرېږي نو مختصر موز ولا کا، او دویم هغه کمزوري دي چې په اعتبار د مال سره کمزوري دي نو هغه کسانو رعایت دا کوا چې د جمعات اخراجات په هغوی مالک کماوه. نو د هغې طریقه دا ده چې مؤذن ولا داسې کس مقرر کړه چې پیسې ترې نه علي، ځکه ته به امامي نو ستا په وینا باندې به داسې کېږي، نو بغیر روپو مؤذن چې ولا مقرر شي نو د هغه کمزوري به پکې رعایت وساتلی شي.